د ټایم د تکلیفونو یا د خبرو نه ده، زه یو دوې خبرې زړه کې مې دي تاسو مخکې وړاندې کوم چې تاسو ټول وارثي د انبیاء کرام یو. ماشاءالله زه دنیا دا د تاسو د پښو د خیرې برابر هم نه ده. الله تاسو له هغه عزت، هغه مقام، هغه رتبه درکړې ده چې د دې پته به صرف او صرف روز محشر کې پته ده. زه نن ویلې دلې موجود یم. شیخ الحدیث صاحب له الله رب العزت چې کوم عزت رتبه په دې دنیا کې ورکړې وه، ما باندې ډېر ګناهګاران، خطاکاران مو له دې شاګردۍ شرف خو نه و حاصل، خو ډېره زده کړه مو دې کړې. الله خیره خو دې خبرې د هغو والدین له چې چا د شیخ الحدیث صاحب تربیت کړی، د هغو عظمت له، د هغو خاندان له، هغو سره چې څومره هم د الله مخلوق تړلې ده، الله د هغو له اجر عظیم عطا کړي. شیخ الحدیث صاحب له خو الله اجر عظیم د شهادت په شکل کې عطا کړه، او الله رب العزت ته په روز محشر کې د غزوه بدر شهدا سره رضی الله عنهم چتي. اوس یو خبره کوم، ویلې چې ما د تاول شروعات دی وکړه چې د تاسو مخکې مو څو کتم رشته، زه خو اول معذرت کوم. څرنګې د الله او د الله رسول هغه منن کی چې چا نه مو زده کړو، هغه که علماء کرام دي، که مفتیان صاحبان دي، که حافظان دي، که درس و تدریس سره تعلق تا، هغو مخکې د ما ونې ګناهګار خطاکار که دا خبرې کوي، زه اول معذرت غواړم. په یوې خبرې باندې به زور کوو چې نن ما او تاسو د ژوند ډېر غټ امتحان و ازمایش ده. د حرام او د حلال تمیز ختم ده. د جعلي فتنه، ظلم، بربریت او هغه سوچ چې کوم دی لا اله الا الله محمد رسول الله نفي ده، هغې باندې زور ده. او دا شیخ الحدیث صاحب چې دا کومه واقعه وشوه، دا مغه سوچ ویلې چې دا خټه دی چې کوم آباد خلک دي، دا ټولې دنیا له پته ده چې دا دین سره تړلي دي. ایمو ایمان د لا اله الا الله محمد رسول الله. مدرسه جومات د ما او تاسو د ایمان بنیاد ده. او داسې خلک چې دین سره تړلي دي، د خیر ذریعه ده، حق خبره کوي، هغې خلاف هغه سازشونه دي چې هغې دپاره به موږ راتللی نسل تیارو. موږ به خپل بنیاد که سیاسي اختلافات یا وسایله کوو، خو موږ له یکجهتي اتفاق و اتحاد پکار ده. او زه په ده پلیټفارم نه دا خبره کوم چې که یو جرنیل سره، یو چیف جسټس سره، یو وزیر اعظم سره، یو وزیر اعلی سره، که هغه سره د دنیاوي او دوله سره که سیکیورټي وي او د هغه باره کې هغه پهلي ترجیح وي، نو جید علماء کرام د دین ستنو له هغه حفاظت او هغه عزت ورکول پکار. هغې وجه دا ده که جرنیل ده، که MNA ده، که وزیر اعظم ده، که چیف جسټس ده، چې پلار یې مړ شي، کور کې څه واقعه وشي، هله جي مفتي صاحب، هله جي عالم صاحب، هله جي جنازه، هله جي ختم قرآن، هله جي دوا، چې اولاد یې په کور کې وشي، نو تاسو ورته یاد شو. نو صرف ما مقصد دا ده، دا ټایم د دې ټایم د اتفاق و اتحاد ده. دا ټایم د من حیث الامت، من حیث القوم او من حیث
هغه سوچ مو یکجا کول ده چې مو هغې سره د دجالي فتنې مقابله وکړو. هغه خلک چې د دین خلاف سازشونه کوي، هغه خلک چې داسې خلک چې خیر ذریعه وي او د الله هغه هستیانې چې الله دین له خوښ کړي هغو خلاف چې څوک سازشونه کوي، یا الله ته یې نیست و نابود او تباه او برباد. او اخر کې ما سره الفاظ نشته دي چې زه څومره زړه نه قدر کوم. زه یو عام انسان ولې راغلی یم او زه د خپل د کوهاټ د جنوبي اضلاع او د بلکې د پورا پاکستان انشاءالله کوشش به مو وي. الله یې چې ته به کوشش کوې او نیت به فیصلې کېږي. په دې سلسلې کې زه د کور سره د تاسو څومره هم چې دې ټایم کې په تکلیف کې یو زه هم تاسو سره برابر شریک یم چې ما ګنهګار خطاکار نه چې څه کېږي انشاءالله باذن الله هر حد پر بدو ظالمانو خلاف شو. الله د وطن، الله د امت، الله د تاسو د مدرسه، د تاسو ټول الله د ملک والملک پاکستان سره الله د شاد و آباد لري. حرمین شریفین له دعا کوو الله د امت کې خیر او اتفاق او اتحاد او د مینې محبت یا الله د خیر فرښتې وګرځوي. زه یو پرې بیا تاسو ډېره شکریه ادا کوم. الله پاک د شیخ الحدیث صاحب له اجر عظیم عطا کړي او الله پاک کور ولا لا تاسو ټولو له صبر جمیل عطا کړي. جزاکم الله خیر.